ته فرمایي چې ای زما محبوبا مانا د علم د اضافي دعا غواړه. فقل رب زدني علما، اے محبوبه دسه دعا کوا چې یا الله زما په علم کې اضافه وکړي. د دنیا د اضافي سوال او حکم پیغمبر علیه السلام ته نه دي شوی، صرف د دې حکم شوی چې اے محبوبه الله فرمایي چې مانه د کم سیز د اضافي سوال غوښتل مناسب دی، هغه د علم اضافه ده. زموږ استاسو په دعاګانو کې دا یو دعا لازمی طور سره شریکېدل پکار دي چې د علم اضافه الله نه غواړو. یو عربي باندې چې رالو او نبی صلی الله علیه وسلم نه سوال کوي چې د الله رسوله د دنیا او د آخرت متعلق یو څو زما ذهن کې سوالات دي، حکم. نبی علیہ السلام فرمایل سل ما بدالک، کوه چې څه سوال لې پزړو کې وی وکړه. صحابه باندې ډېر خوشاله دل چې د یو عربي باندې چې کلیوال سره راشي چې د نبی علیہ السلام نه سوالونه کوي او نبی علیہ السلام جوابات یې مونږ به زده کوو. ځکه د صحابه د نبی علیہ السلام دومره روح، دومره دبدبا، دومره هیبت وو چې علماء لیکلي دي چې نبی علیہ السلام کله خطاب فرمایلو او صحابه کرام بناستو نو دسه بناستو کأن علی رؤوسهم الطيور، گویا چې د صحابه په سر باندې پرندې ناشته دي. خوځیدل بمنا دومره ادب او احترام متوجي بناستو. د نبی علیہ السلام انداز بداسو چې کله به مخ مبارک روچت کو صحابه په د نبی علیہ السلام د هیبت په وجه خپل سرونه به ښکته کړي، سترګې به نشو ملاول. نو بیا د داسې شخصیت نه سوال کول دا ډېر ګران کار دی. نو صحابه کرام په داسې عربي باندې چې ته خوشاله دل چې دا راشي او سوالونه وکړي، نبی علیہ السلام جوابات وکړي. نو دا عربي اولنې سوال کوي، یا نبی الله احب ان اكون اعلم الناس، دا الله محبوبه زدا خوخم چې په دې ټول خلقو کې لوی عالم شم، قدوة العلماء شم، رئیس العلماء شم، د ټولو نه لوی عالم زه جوړ شم. دا زما چاهت دی. د الله رسول سره عمل وکما. د الله محبوب او فرمایل اتق الله تكن اعلم الناس، دا الله خوف او خشیت به دې زړه کې پیدا کا، تقوا اختیار کا، ته به د ټولو نه لوی عالم شي. دومره جامع خبر نبی علیہ السلام فرمایلا. اهم څه دی چې انسان په زړه کې د الله خوف وي. نو دا د ټولو نه لوی عالم دی. علما تعریف کوي چې عالم چاته وایي؟ العالم من خاف الله. عالم هغه سړی ته وایي چې د په زړه کې خوف الهي وي. دا عالم نه دی چې د سره کثرت معلومات وي. ابن کثیر رحمت الله علیه د امام مالک رحمت الله علیه ته منسوب یو قول ذکر کوي، ای فرمای چې علم دا د عمل نوم دی، دا د کثرت معلومات نوم نه دی. او علم د عمل نوم څنګه دی چې ما یو حدیث زده کو، ما یو قرآن آیت زده کو چې زما عمل کې راشي. دغه ته وایي علم، علم نافع. چې ما زده کړو زما عمل کې نشته، دې ته وایي معلومات. د طالب علم مثال هغه د مرغۍ دی. د مرغۍ چې کله دوانه وزر وي نو دا پرواز کولی شي. د کرونګي کو د طالب علم سره علم وي ور سره عمل وي نو دا به رفته د الله معرفت ته نصیب کیږي. او د مرغۍ نه یو وزر کټلا دا پرواز نشي کولی. یو وزر څه کې چې سب بڼې دي ته خدا پرواز نشي کولی.